अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو नन سبا په ایزی پیسه او په جیس کیش کې د دوکې یو نوې طریقه راوته ده چې عام کس په دې باندې بالکل نه پوهیږي او ډېر په اسانه باندې دوکه شي او ډېر په غټ مصیبت کې او بلانجو کې راګیر شي. نو دا پراټ کیږي په څه طریقه او د دې نه د بچ کېدو طریقه څه ده. دواړه ته زه وایم ډېر اسان او سمپل کار دی، خو بس لږ ونده ځان ویښ ساتئ چې په دې پراټ کې تاسو رانشئ. طریقې کار دا دی چې تاسو ته به ایزی پیسه یا جیس کیش ته به تاسو ته میسج راشي چې تاسو ته بیلنس راغی 10,000 20,000 50,000 یا هر څومره بیلنس چې تاسو ته دونه پیسې ستاسو اکاونټ ته راغلي. تاسو اکاونټ چک کې کولاو کې خپل بیلنس چک کې په رښتیا پیسې راغلي، هسې د دروغو میسج نه بیلنس راغلی دی په رښتیا. بیا په هغې پسې 10 منټه 20 منټه یا ګنټه بعدو تاسو پسې کال راشي، ټلیفون راشي چې یاره رورجانه ستا ایزی پیسه یا جیس کیش ته زما نه پیسې درغلي دي په غلطۍ باندې، ته چک کا ښه مطمئن که ځان پیسې درغلي دي، خپل بیلنس چک کا، اول ستا بیلنس څومره اوس څومره دی، ته وګوره زما نه دونه پیسې درغلي دي. نو ته چې وګورې نو رښتیا هغه پیسې راغلي دي، نو هغه تا ته ښه په طریقه ووایي چې یاره دا پیسې زموږ په غلطۍ درلې او دې کې څه دوکه موکه نشته، ته خپل بیلنس چک کو او پیسې درغلي دي واقعي. نو زه تاله اکاونټ نمبر در کوم، ستا به ډېره مهرباني چې دا موږ ته راواپس کا. خیر ده که ته پکې لګوې 500 یا 1000 روپۍ ځان لا اخلې نو هم واخله، خو ستا به مهرباني چې دا پیسې موږ ته راواپس کا. دلته خو تا خپل بیلنس کتلي چې او بھائی ما سره اول اکاونټ کې پیسې نه وي یا لږې وي، اوس ډېرې شوي دي، دا خو په رښتیا پیسې راغلي دي، په غلطۍ ته راغلي دي، راشه واپس کوم ورته. پیسې تاسو هغې ته واپس کړې، بیا د هغې نه په بله ورځ یا 2 ورځې بعد یا 1 ورځ بعد تاسو هسې د پولیس د طرف نه د اف آی ای د طرف نه یا نورو محکمو د طرف نه تاسو پسې وارنټ راشي یا تاسو ګرفتاري وشي یا تاسو تاڼې ته راوغواړي چې یاره تاسو راشئ حاضري وکړئ، ستاسو خلاف کمپلینټ دی. کله چې تاسو هلته معلومات وکړئ چې څه کمپلینټ دی، نو هغوی تاسو ته ووایي دا کمې پیسې چې تا ته راغلې وې دا خو یاره څه ځای کې ماشومان اغوا شوي یا نور څه واردات شوي په زور زبردستۍ باندې د هغې د محصول په طور دا پیسې د دې ډیمانډ شوی او دا پیسې تا وصول کړي دي، بیا هلته ماشومانو آزاد کړي دي. نو ته به دلته وایې چې خدای پاکه زه خو خبر نه یم، دا خو په غلطۍ د چا نه پیسې راغلې وې او ما هغه سړي ته واپس کړې، خو هغوی بیا دا نه مني، بیا پکې ته پساو یې ګیر به. نو داسې ډېر واقعیات موږ ته راغلي دي، زموږ دا کار دی. نو ډېره مهرباني وکړئ چې کله هم تاسو ته داسې قسم پیسې راشي نو د دې نه د بچ کېدو طریقه څه ده. د دې د بچ کېدو طریقه دا ده که کله هم تاسو ته داسې قسم پیسې د چا نه راغلې په غلطۍ او واقعي صحیح پیسې راغلې، یو خو د دروغو میسجونه خو ټول راځي هغه نه، ښه په رښتیا بیلنس په راغلي او تاسو پسې کال راشي چې یاره دا پیسې ما ته واپس کا، هغوی ته به پیسې بالکل نه واپس کوئ. هغوی ته به دا ووایئ چې بھائی تاسو خپل کمپنۍ سره رابطه وکړئ، هیلپلاین سره، او خپل هیلپلاین والا ایزی پیسه والا یا جیس کیش والا هغوی به په خپل پروسس باندې دا تاسو ته ریټرن کړي، زه یې نشم ریټرن کولی، یا ورته وایئ زه نه پوهېږم یا ډېرې بهانې دي، یا ورته وایئ څپه ورته انکار وکړئ نشم کولی. نو که کله هغوی د کمپنۍ په پروسس باندې کوي نو هغوی به دې کمپلینټ درج کړي، کمپنۍ هغوی له ټایم ورکوي، هفته 15 ورځې 10 ورځې، نو په دې کې ډېر ټایم لګي، تر هغې پورې به د دې وارداتو یا د دې شاته د هغوی هر څه خفیه منصوبه ده هغه به ښکاره شوي پولیس والا یا هره محکمې سره چې دغه تفتیش کېږي هغوی به صحیح ملزمانو ته رسېدلي. نو تاسو به د داسې قسم فراډ نه بچ شئ. که کله هم تاسو سره داسې څوک ووایي نو فوراً پیسې مو واپس کوئ چې او دا خو ما ته په رښتیا راغلي دي او واپس کوم یې. هغه بیلنس خپل اکاونټ کې برقرار وساتئ، تاسو یې هم استعمالوئ خو هغه ته هم واپس کوئ چې په دې باندې کله ډېرې ورځې تېرې شي، هفته میاشت یا داسې، او د کمپنۍ له طرف نه یا د بلې محکمې له طرف نه څه مسله تاسو ته را نه شي، بیا بېشکه تاسو واپس کولی شئ. دا ویډیو به شیر کړئ چې ټول ملګري د داسې قسم وارداتو نه ځان بچ کړي او په هېڅ قسم مشکلاتو کې راګیر نه شي. ویډیو لازمي شیر کړئ، که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره. ډېره مهرباني، والسلام.